د الله د نبی رحمت ټول ته تاجر سره د هر څه تجارت چي کوي، هغه د کریانی کوي، کاغه د دودو کوي، کاغه د هر یو کار د کپڑے کوي، د هر شي تجارت چي کوي، لیکن په صحیح طریقه باندې تجارت کوي. نو ارشاد فرمایلو التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشهداء والصالحین، رښتینه تاجر با د قیامت پر ورځ باندې د انبیاء او سره د صدیقین او د شهدا او سره پاسي. धोखा बन गए पर तिजारत के, फिराड बन गए पर तिजारत के, खबरें बस सफा सफा काए नुसफा तिजारत दुमर लोई मकाम लरी कि अल्लाह बद क़यामत परस ता द से खल्को सब के पास चे मुनइम अलैहिम दी अल्लाह द तरफ न पे इनाम करे शवे दे चे सलूर डली दी मिन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन. ताजिर तम हिस्सा मिलाओ शो डी और लोया हिस्सा वर्ता मिलाओ शो, लेकिन तास तमावी ची रिश्ती तिजारत नन हर मुसलमान फिराट कई धोखा कोई, हर ताजिर धोखाबाज दे, हर ताजिर दा غواړي چې زما مال خرج شي کبل پتاوان شي شری خو چې ما ته فائدہ وشي. دوستانو داسې نه ده، په دې سوچ پکار دی چې بل ته نقصان و نه رسی، زما د وجه نه چاته نقصان و نه رسی، نقصان و نه رسی. لایټینګ کوي معمولی شی ډیر خسته پکې لګي، سره واخلې چې کور ته ویسي بیا خپای چې داسې شي چې راوړي نو په دکان نه پاسه بورډ لګیدلې خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا. دا شریعت کی نشتا، شریعت خدا وہی خریدا ہوا مال واپس ہوگا، خریدا ہوا مال واپس ہوگا. اب دومره لوی مقام چې درته ملاویږي د انبیاء په سب کې پاسې د شهدا او صالحین او د صدیقین په سب کې پاسې دا دسی په درو نه ملاویږي، دا به په رښتینی کاروبار کوي، محنت کوي، مزدوری کوي، د لاس مزدوری کوي، نوکری کوي. یو صحابي راغی نبی علیہ السلام سره لاس میلاو کو، نو د لاسونه ډېر سختو موړې وي پکې ستغو لاسونه. نبی علیہ السلام ته تاسو کو هلکه څه کار کوي؟ دا لاسونه خو دې ډېر ستغ دي. یا رسول الله زه ګټې ماتوم، بل بچو له روزي ګټم ګټې ماتوم. نبی علیہ السلام ارشاد فرمایي الکاسب حبیب الله، الکاسب حق الله حبیبي ته الله محبوبي الله ته ډېر خوښي. خپل د لاسو کمائی بهترین کمائی هغه د چې د لاسو کمائی ده. نبی علیہ السلام ارشاد فرمایي بهترین کمائی د انسان د خپل لاسو کمائی ده. او ارشاد فرمایي چې حضرت داوود علیہ السلام په خپل لاسونو باندې زیری جوړولې او بیا به خرڅولې او هغه آمدن به خور. پړوسی ته پکې حصہ ملاو شو، گاونډي ته حصہ ملاو شو. حضور فرمایي چې جبريل به بار بار راتلو ما ته به د گاونډي په باره کې وصیت کاو چې د گاونډي خیال وساتي، د گاونډي خیال وساتي، د گاونډي. وې زما دا خیال شو چې یاره ان قریب دا حکم را نشي چې یاره یو سړی مرشي نو گاونډي به وارث جوړيږي. دونه پیری مطلب دی چې د گاونډي په باره کې. نو دوستانو دا خو یو دی خلکو ته مقام مرتبه ملاو شو، یو طرف ته موږ تاسو ته په دې کې نصیحت ده. یتیم ته بکی لوی برخه ملاو شو، دی لوی حصہ د پیغمبر د رحمت نه یتیم ته ملاو شو. او ارشاد فرمایلو انا وکافل الیتیم هکذا، انا وکافل الیتیم هکذا، چې د یتیم پرورش کولو والا، د یتیم خیال ساتلو والا ما سره د قیامت پر ورځ دغه شانتی. او ارشاد فرمایلو چا چې د یتیم په سر باندې د شفقت د محبت لاس راخ کو او د لاس د لاندې څومره یخته راغلو، الله پاک به د هر یخته په مقابله کې د په نامه اعمال کې نیکی لیکي. حدیث کې راځي وی نبی علیہ السلام یو پیرا تختر ورځ وه جمعه طرف ته تشریف وړو، د ماشومانو نوي نوي کپړې اغوستې وي او یو ماشوم داسې و چې هغه نوي کپړې ورسره نوي په زړو کپړو کې و او داسې پریشانه ناسو نو دا نورو بچو لبې کولې، خندلې، خوشحاله، او دا یو ماشوم پکې داسې غمجن و. نبی علیہ السلام ورله خواله لاړه او تپوس یې وکړو، تپوس یې وکړو چې ته ولې خفه یې، څه چل دی، ولې پریشانه یې؟ یا رسول الله زه یتیم یم، زما په سر باندې زما د پلار د شفقت هغه سورې نشته، زما په سر باندې زما د پلار د شفقت هغه سورې نشته.
که زما پلار وې نو د دې نورو بچو شانتي مال به یم نوي کپړې راوړې وې او زما مور به ظلم به ولې وې او ما ته به نوي کپړې اچولې وې. نبی علیہ السلام وی بچیا راځم ما سره راشه. کور ته بوتلو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ته ارشاد فرمایي عائشہ دا معصوم ولم بوا صفائی کا د حسن د حسین په کپړو کې چرته کپړې هغه واخله ته واچوا. حضرت عائشہ به هغه معصوم ولم باو او د نبی علیہ السلام د نسو کپړې ورته واچولې. نبی علیہ السلام په دیو غبان د کینه روان کو. نو چې هغه ماشومان چې کوم خوشاله او په لبو کې او په خندا باندې وو چې نبی عليه السلام دا هغه په مخ کې تیر شو چې هغه چې وکتل چې دغه ډېر لوی مقام بیا بوندو د پیغمبر په وګو باندې سور دی وی کاش چې زمونږ پلار هم مړ وي موږ باندې نوم په نبی عليه السلام په وګو باندې. دوستانو هر چا د پیغمبر د رحمت نه هر چا ته حصہ ملاو شوی، هر چا ته څوک ته محروم نه دی پاتې شوی.